رزق د الله جل شانه په لاس کې دی او رزق ورکوونکی الله دی. که څومره ګراني جوړه شي ګراني نه ده ښه. حکومت ته پکار دي، حکومتونو ته پکار دي چې د ګرانۍ په سلسله کې زمونږ غریب عوام ته وګوري، لیکن چې کله د الله جل شانه سره تعلق مضبوط وي نو الله پاک به د رزق نه تا نه محروموي انشاءالله. د یو دو خبرو اهتمام کوي. یو خو د 4 تسبیحات دي، د سحر او ماښام سلسل ځله وایي، که سل ځله نشئ ویلی او یا ځله وایي، او یا ځله نشئ ویلی 50 کرته یې وایي. سحر مونځ پسې، مازدیګر مونځ پسې لا اله الا الله سل ځله، استغفار سل ځله، درېمه کلمه او درود شریف. او استغفار چې ګرځئ را ګرځئ نو ځان سره وایي استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دې صیغې سره وایي. استغفار نه، استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. چې صرف دا وی استغفر الله صحیح تلفظ سره نو هم ټیک ده. قرآن کریم کې الله جل شانه سوره نوح کې د نوح علیه السلام تذکره کړې ده. نوح علیه السلام خپل قوم ته وی ګرانی وه، قحطو ورته یې وفرمایل فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. استغفار ډیر ډیر وایي، د الله نه بخښنه غواړئ، رجوع الله وکئ، الله به بارانم وری، مال به هم ډیر شي، څاروي به هم ډیر شي، فصلونه به هم ډیر شي. به هر حال استغفار او رجوع الله دا د الله جل شانه نه د رزق په وصولولو کې ډیر مؤثر او مجرب او په خپله د قرآن پاک ښودلې وظیفه ده. الله پاک دې موږ ته د عمل توفیق راکړي.